السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. ګرانو کتونکو، امید دی چې روغ جوړ به الله تعالی مو خوشحاله او آباد ساته. ګرانو کتونکو، مونږه مختلفو علاقو ویزیټ کړی دی، په مختلفو علاقو کې ګرځېدلي وو او انتخابي سیاست حوالې سره مونږ خبره کوو. نن په نوخار کې ډېره ګرمه ورځ وه. یو طرف ته پاکستان تحریک انصاف چې کوم مشر عمران خان هغه د ریلیانو اعلان کړی، نو یو طرف ته مختلفو علاقو کې جلوسونه راوتي دي او د جلوسونو بیا چې کوم د هغې رد عمل کې مختلفو تاڼو کې پرچي شوي دي او ګرفتاریانې شوي دي، بیا خلق پرېښی شوي دي، خو به هر حال پرچي شوي دي او د هغې باوجود په مختلفو علاقو کې ښې زبردستې ریلیانې چې په هغې کې ډېر ګڼ تعداد کې خلق راوتی وو، په خیشکو کې، نظامپور کې، ډاګ اسماعیل خیل، پبو، مختلف چې کومې علاقې دي په هغې باندې خبره مونږ کړې وه. تاسو ته ویډیوز هم را رسېدلي دي. انتخابي ماحول دومره تیزۍ سره روان دی او چې کوم سیاستدانان دي هغه هم حیران او پریشان او ووټران هغه ځان له حیران او پریشان دي. به هر حال انتخاب دی، سیاسي عمل دی، جمهوریت دی، په یو بل باندې الزامونه، په یو بل باندې ډزې، په یو بل باندې چې کوم طنزونه دي، گفتگو ده او خپل نظریه، خپله منشور، خپله خبره عوامو ته رسولو دپاره مختلف قسمه حربې هغه استعمالیږي. په جلسو کې غټ غټ دیګونه او هغې کې بیا چې وریجې ختمې شي نو په هغې کې په خلکو باندې د پلیټونو، په لیډرانو باندې د پلیټونو بارانونه، هغه ویډیوګان هم تاسو ته در رسېدلي دي، په هغې مونږ خبره هم کړې ده، بیګا هم کړې ده، بیا به هم کوو. زما د لا یو مقصد ده چې زر زر تاسو ته د نوخار چې کمې علاقې مونږ کتلي دي هغه تاسو ته ووایو، سیاسي ماحول هغې نه مو خبر کړو، کومه پارټي کوم ځای کې ولاړه ده او اهم چې کوم امیدواران دي په هغې در سره خبره وکړو. ګرانو کتونکو، نوخار کې سیاسي فضا هغه ډېره ګرمه ده. د پاکستان تحریک انصاف چې پارلیمنټیرین کم سربراه دی هغه هم دلته نه ولاړ دی، هوم ګراونډ دی. عوامي نیشنل پارټي چې کم تیزۍ سره خپل پروګرامونه جاري ساتلي دي، دغسې پاکستان پیپل پارټي د هغې امیدواران او د هغې پروګرامونه جاري دي. ورسره د تحریک انصاف چې کم آزاد امیدواران دي د هغې چې کم کمپین دی تاسو ته په دې شیشه باندې در رسي. جمعیت علما اسلام امیدواران هغه تیزۍ سره خپل کمپین هغې جاري ساتلی دی او ورسره د جماعت اسلامي چې کم امیدواران دي مختلفو حلقو کې هغې خپل ډور ټو ډور چې کم مهم دی هغه جاري ساتلی دی. نو مونږ به شروع کوو جي عوامي نیشنل پارټۍ چې کم لیټ ټایم کې تاسو ته مونږ پریس کانفرنس در ورسولو د جمشید خان پی کې 88 حوالې سره ډېر ینګ ایجوکیټډ امیدوار دی او ډېر تیزۍ سره د تنظیمي طریقې سره، تنظیمي کارکنانو سره خپل چې کوم انتخابي مهم دی هغه جاري ساتلی. پی کې 88 کې پرونه راسې دا یې ماحول جوړ شوی و چې دې کې ایډجسټمنټ افواګانې وې، نو په هغې باندې هغه خپل رد عمل هغه بیان کو. پریس کانفرنس یې باقاعده وکړو. عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم تنظیمونه او د نوشیره کلا هغه هم ورسره موجود و او هغه تاسو ته مونږ لا یو مخولو، خو خبره پرې ضروري ده چې عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم کارکنو، کم لیډرانو، کم مشرانو، کم ځوانانو، نو هغوی په رزمو په دغه سیټ باندې د الیکشن کول او د هغوی وینا دا وه چې مونږ ډېر انتهایی آخري پیک ته رسېدلي وو او مونږ ته ماحول داسې دی چې مونږ ته خپله ګټه ښکاري او خپل تیزۍ سره هغوی چې کوم خپل پروګرام بیان کو. نو د دې نه معلومیږي دا چې د عوامي نیشنل پارټۍ سیټ ایډجسټمنټ د امین اکبر د سیټ د نفس سیټ ایډجسټمنټ حوالې سره د هغوی څه اراده نوره نشته. دغسې د عوامي نیشنل پارټۍ میا افتخار حسین د پبو نه پی کې 89 نه امیدوار دی او تیزۍ سره انتخابي مهم د هغه جاري دی. ورسره مد مقابل د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین ډاکټر عمران خټک د هغه مقابله کې موجود دی. دغلته نه د جمعیت علما اسلام امیدوار، د تحریک لبیک امیدوار، جماعت اسلامي مولانا سمیع الرحمن هغه د دې ځای نه امیدوار دی. د پبو تحصیل
چې کم صورتحال دی د میا افتخار حسین چې کومه نقشه ده او کم اثرات ښکاري نو مضبوط ترین تنظیمي طریقې سره چې کم هغه مهم جاری ساتلی دی نو ورسره د جمعیت علماء اسلام ذوالفقار علي بوټو چې د پبو سابقه ناظم دی او د پبو سره تعلق دی نو په پبو کې ډېر سخت ټینشن او سخت ماحول جوړ دی دغې وجې نه د پاکستان مسلم لیگ امیدوار د پاکستان تحریک انصاف امیدوار اشفاق خان دغه ځای نه امیدوار دی پبو تحصیل کې پبو خار دا ډېر لوی اهمیت لري دې کې دوه ښارونه راغل یو اکبرپوره یو پبو او ورسره دیهاتي علاقې دي نو ډېره وړه حلقم ده خو ډېره ګمبیره حلقم ده دغلته نه ډېرې غټې سټې انتخاباتو کې راوتي دي د تحریک لبیک چې کوم هلته نه امیدوار دی امینی صاحب نو هغه د اکبرپوري سره تعلق دی او اکبرپوره ځان له یو ډېر لوی ووټ بینک لري خو به هر حال چې کم تر اوسه پورې کم پوزیشن دی او موږ ته په ګراوند باندې ښکاري نو پی کې 89 د عوامي نیشنل پارټۍ میا افتخار حسین چې مرکزي سیکرټري جنرل هم دی لیډر دی د دې سیمې نه او ډېر دبنګ انداز کې او ډېر لرې نه خپل د سیاسي انتخابي مهم هغه جاری ساتلی نو دې ټایم کې ډېر تیزۍ سره هغه جلسې جاری دي او په پبو کې چې کوم نوجوان کل دی هغه ته پذیرایي حاصله ده ورسره د تحریک انصاف امیدوار اشفاق خان د حاجي نور محمد زوی دی هغه مقابله کې دی او پبو کې تاسو ته پته چې پبو ځان له یو سیاسي نقشه لري او سیاسي ماحول لري جمعیت علماء اسلام دغلته نه ذوالفقار علي بوټو دې نه مخکې حاجي نواب دلته نه الیکشن کړی او یو ډېر لوی ووټ بینک د عوامي نیشنل پارټۍ پسې جمعیت علماء اسلام هم جوړو ګورو به چې دې حلقې نه راتلونکي وخت کې د دې سیاسي نقشه څه جوړیږي خو طرف څه چې کوم صورتحال و هغه ما تاسو ته ووایي ګرانو کتونکو مونږ د پبو تحصیل خبره او که پبو تحصیل کې دلته پی کې 87 یو حلقه راځي او دا ټول امیدواران ووټران خلق هغه په ډېر لوی حیرت کې اچولی دي په دریو تحصیلونو کې دا حلقه دا زمونږ تقسیم شوی ده یو سری نظامپور کې دی منځ نوخار کې دی او دلته بل سری پبو خټکنامه کې راځي داله بجلیم پکې لاړه پبو خټکنامه کې راځي مطلب چرات خټکنامه نو حالات داسې جوړ شو چې اوس د امین اکبر چونکې د نظامپور نه دغلته نه واحد امیدوار دی او د پبو طرف نه خټکنامې نه دلته نه ډاکټر رضوان الله خټک دبنګ امیدوار دی جماعت اسلامي ور سره د حاجي خټک باغ د طرف نه حاجي اسحاق خټک هغه امیدوار دی او د خټکنامې نه د چرات خټکنامې نه د پاکستان تحریک انصاف امیدوار هغه میا خلیق الرحمن خټک دی او همدې حلقې نه د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین سربراه پرویز خان هغه دلته نه امیدوار دی پس سیټ چې کومه نقشه جوړه شوې ده او کومه حلقه بندي شوې وه نو هغې بالکل برعکس امیدواران بدل راغل بدل ذکر راغل چې هلته پکې خوړه اتحاد راغو دلته د چرات خټکنامې نه دا صورتحال بدل شو نو مونږ دا ویلی شو چې نوخار تحصیل کې چې کومه علاقه راځي مانکي سره کمې علاقې تړلې راځي نو هغه ډېرې کمې دي او د هغې ووټ بینک هغه لږ دی د هغې په مقابله کې دلته د چرات خټکنامې او د نظامپور خټکنامې دا ډېر غټ ووټ بینک دی او زه نن خبر شوم مونږ ګرځېدو چې مونږ کوم معلومات وکړو نو د نظامپور د خټکنامې چې کوم ووټ بینک دی هغه 1 لاک نه اباو دی 1 لاک نه اباو ووټ بینک ولته صرف یو امیدوار امین اکبر هغه په میدان کې دی دې طرف ته پرویز خان دا او لیاقت خان دا د مانکي نه دي او ورسره دې خټکنامې نه نو دا خټکنامه په دریو خټکنامو کې تقسیم شو مطلب دا دی یو نوخار کې تړلې خټکنامه یو نظامپور خټکنامه یو چرات خټکنامه دا چرات خټکنامه دلته کې امیدواران زیات دي دلته کې د حاجي اسحاق خټک زوی عبدالله اسحاق
هغه دلته امیدوار دی. بیا دلته کې خلیق الرحمن خټک هغه امیدوار دی، خپل ووټ بینک او خپل شخصیت لري. دلته کې د خلیق الرحمن خټک، دلته کې رضوان الله خټک چې ماهر سرجن دی، هغه د دې ځای نه د جماعت اسلامي امیدوار دی. اچانک راوتی دی او ډېره لویه هنګامه یې جوړه کړې، رابطې شروع کړي دي، پروګرامونه، ډور ټو ډور کمپین. نو هغې سره سیاسي نقشه بالکل دا سیاسي چې کم مخکې نه چا منصوبه بندیانې کړې وي، نو هغه منصوبه بندیانې هغه هم ورته حیرت کې شو. یو خو د امین اکبر راتلو سره، بل دل طرف نه امیدوارانو د بدلیدو سره. اوس راتلونکي وخت کې به موږ ته پته لګي چې د پی کې 87 اصل نقشه څه ده. خو فی الحال چې زه تاسو ته ویم نو دلته کې چراغ خټک نامه هغه بیل ځان له ووټ بینک لري. دلته نه ګڼ امیدواران دي، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي، پاکستان پیپل پارټي او بیا اے این پی د نظامپور نه امیدوار دی، پرویز خټک، لیاقت خټک. دا اهم امیدواران په میدان کې دي. او د نظامپور نه امین اکبر هغه ځان له خوړې نه یو امیدوار دی او دې خوړې مخکې په نوښار کې ډېر لوی کردار ادا کړی. راتلونکي وخت دپاره دا یو خوړه اتحاد هغه د سیاسي ماحول باندې، سیاست باندې اثرانداز کېدو کې خپل یو ریکارډ، سابقه ریکارډ هم لري. او اوس موجوده چې کوم تګ و دو شو، ټیکټونه پکې بدل شو، عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم ټیکټونه بدل کړل، امیدواران بدل کړل، نو هغې نه تاسو ته به د دې سیاسي نقشې پته لګېدلي. ګرانو کتونکو موږ خبره کوو د انې حوالې سره. انې 33 دلته کې د نوښار 1 نمبر حلقه ده. په دې حلقه باندې د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار خان پرویز خان دی، ورسره د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین پرویز خان د دې پارټۍ سربراه دی او هوم ګراوند دی. دلته نه وزیر دفاع پاتې دی، هم د دې نوښار نه وزیر اعلی پاتې دی. ورسره سابقه ایم پی ای اختیار ولی خان، هغه د مسلم لیگ نون ترجمان دی. دغه حلقه باندې ګرمه مقابله ده او د جمعیت علماء اسلام امیدوار اجاز الحق او ورسره بیا د جماعت اسلامي امیدوار ذلی امیر حاجی عنایت الرحمن دی په میدان کې دي. مقابله ډیره عجیبه موړ کې داخله شوې ده. د امین اکبر له د نیشنل پارټۍ ټیکټ ملاوېدو نه پس دلته کې مقابله ډیر واضحه دغه ته ځي. مونږ ګورو په فیلډ کې د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم جلسې دي، د پاکستان مسلم لیگ نون چې کومې جلسې دي، نو بظاهر هغه صورتحال بالکل واضح کړی دی. او مونږ چې نن کوم وکتل چې کوم په مختلفو علاقو کې جلسې شوي، نن د خان بابا 12 جلسې په یو ورځ کې په دې حلقه کې شوي دي. دغسې ورسره بیا عمدې حلقې سره تړلې مسعود عباس خټک دی. دا دواړه شخصیات تیر ځل په خپلو کې په مقابله کې او د هغې باوجود د دواړو ډېر غټ ووټ اخیستی دی. دا ځل د الیکشن نقشه مونږ ځکه وایو چې دا بدله ده چې مسعود عباس خټک او خان پرویز دی یو ځای دي. شخصي ووټ هم راخکو پارټۍ ته او خپل زاړه ووټونه هم د دی پارټۍ ته راغل. نو مونږ په ځمکه باندې ګورو چې کوم زمیني حقیقت دی. عوامي نیشنل پارټۍ سره دې سره سره جی زه به ووایم نوجوان طبقه چې خلک وایي چې نوجوان با سرانداز کیږي، مونږ ګورو دې کې ډېر هغه جذباتي او په میدان کې منډې والو والا چې کم کارکون دی، هغه کارکنان عوامي نیشنل پارټۍ په جلسو کې مونږ ته ښکاري او ډېر سرګرم دي. او بل کم چې مشران دي هغه هم خپل سرګرم دي او د خپلو جلسو ته او د خپلو پروګرامونو ته چې ګوري نو هغې نه ښکاري ده. ورسره زه به یو دا خبره وکړم، عوامي نیشنل پارټۍ چې تر اوسه پورې کمې جلسې شوي دي نو هغې کې مونږ وکتل جي اکثریت جلسو کې دیګونه او دا خوراکونه نه د عام د چایو پروګرامونه کېږي، څنګه چې دغسې د جمعیت علماء اسلام پروګرامونو کې مونږ نوٹ کړي دي، د جماعت اسلامي پروګرامونو کې مونږ نوٹ کړي دي چې بس ساده چای ورکړي، او دغسې د مسلم لیگ نون هم اکثریتي پروګرامونه نوٹ کړي مو دي چې چای وي. خو زیات تر دلته کې یو حلقه داسې ده چې هغه په دیګونو باندې خلک عادت کړه او هغې دیګونو د وجې نه ډېره غټه جګړه هغه شوې ده، پرون تاسو ته ښکارېدلې دي.
ګرانو کتونکو په دې حلقه باندې انې 34 باندې انې 33 باندې او پاکستان مسلم لیگ نون نوخار هاوس په نوخار کې دا ځان له یو حیثیت لري، ځان له یو صوبه ده، ځان له یو ملک دی. په مختلفو وختونو کې نوخار کې خپل یو کردار ادا کړی دی. حکومت که شته او که نشته نو هغوی دغلته ناست دي او خپل کار یې کړی دی. پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار اختیار ولی کله چې تیر ځل MPA شو د ضمني الیکشن کې نو هغې نه پس خپل چې کوم د هغی بیانیه وه او خپل شخصیتو هغې د نکارولو هغې منځ ته راوستو، هغې مخې ته راوستو، موقع ورته میلو شو د هغې د وجې نه په فیلډ کې او په سیاسي میدان کې خپل ځان پیش کولو یو موقع ورته میلو شو. نو نوجوان طبقې سره ډېر لوی تعلق جوړ کو. بیا هغې نه پس د حکومت جوړ شو، څه فنډونه ورته میلو شو او خلق ورسره وتړلی شو. اوس یو بیانیه عامه ده چې مرکز کې چې کوم د نواز شریف میا نواز شریف د وزیر اعظم جوړېدو د هغې هغه بیانیه ده. نو دغې وجې نه مونږ ګورو چې په NA33 باندې هغې ته هم ډېره غټه پذیرایي حاصلېږي، ډېر غټ غټ شمولیتونه هم ورسره وشو او خلق ورله راغل، جلسې ډېرې غټې غټې وشوې. نو په دې حلقه باندې مونږ ویلی شو ډېره دبنګه تګړه مقابله به ورسره جیزه پرویز خان د دې ځای نه اوټ کړی دی. 20 کاله مسلسل بلا شرکت غیر په دې صوبه کې په دې ضلع کې کم از کم با اختیاره پاتې شوی دی. د تیرو 10 کالو نه حکومت کې پاتې شوی دی او تر اوسه پورې په اختیار کې دی. نو ډېره لویه یو حلقه اثر ورسره تړلې ده او مختلفو علاقو کې د هغې پروګرامونه جاري دي. پرویز خټک صاحب وزیر دفاع پاتې دی، وزیر اعلی پاتې دی. دغه وجه ده چې مختلف چې کومې ادارې دي هغه هم هغې سره شانه بشانه دې ټایم کې ولاړ دي او ویلی کېږي چې مختلف سرکاري ادارې سرکاري وسایل هغه د هغې په لاس باندې تقسیمیږي. هغه نوخار تحصیل سپیشلی دی کې خبره کېږي چې هغه هغې په لاس کې دی. نو هغه د دې وجې نه د پرویز خان چونکې دا هوم ګراونډ دی د ټولې دنیا ملک د دی په نظر هم دی، خو مونږ ګورو چې د دې نوو حلقه بندونه پس په قومي سیټ کې د عدم دلچسپۍ د وجې نه چې چونکې د هغې ټولو نه زیاته دلچسپي هغه په صوبایي سیټونو باندې ده نو مقابله کې دي. خو راتلونکي وخت کې که څه ایډجسټمنټ کېږي، څه حالات داسې جوړېږي دغه سیټ پرېږدي نه مقابله کوي. نو که مقابله کېږي نو د پاټو فی الحال تر اوسه پورې دا پوزیشن دي ورسره جمعیت علما اسلام په دې حلقه باندې اجاز الحق حافظ اجاز الحق ورسیز پاکستانی ډېر وخت بار تیر کړی دی، راغلی دی، هغه ته ټیکټ میلاو دی او خپل ډور ټو ډور کمپین جاري ساتلی دی. دې سره سره د جماعت اسلامی امیدوار حاجی عنایت الرحمن هغه مسلسل خپل ډور ټو ډور کمپین هغې جاري ساتلی دی او په دې حلقه کې دی. دا د NA33 حوالې سره خبره وه. ګرانو کتونکو مونږه NA34 دې باندې که خبره کوو دلته کې د پاکستان پیپل پارټۍ د طرف نه ادریس خټک د خټک باغ دلته کې یو جلسه شوې وه د بلاول بټو زرداری پاکستان پیپل پارټۍ چیرمین هغه خټکنامې ته راغلی او د خټک باغ په دې حلقه باندې ډېر لوی اثر دی. هغه امیدوار دی، ډاکټر عمران خټک هغه امیدوار دی او په دې حلقه باندې د عوامي نیشنل پارټۍ میا بابر شاه هغه امیدوار دی. ګرانو کتونکو د نوخار دا دویمه حلقه NA34 دې کې قومیت مذهب دا ډېر لوی حیثیت لري. دلته کې ډېر لوی ووټ بینک دی، د مذهبي طبقه ده چې دا بر علاقې دي. بیا دې کې دیهاتي چې کومې علاقې دي دې کې دغسې خټک چې کوم قوم پروت دی دا پوره خټکنامه بیلډ د دې ډاک بیسود نه بره چې کومې علاقې شروع کېږي نو دا یو ډېره لویه د خټک قوم پرستی ووټ په دې کې پروت دی. دلته نه پاکستان پیپل پارټي، عوامي نیشنل پارټي او جمعیت علما اسلام امیدوار دلته نه په میدان کې دی. دغسې د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین امیدوار هغه میدان کې دی. د جماعت اسلامی امیدوار انجینیر اسد هغه ډور ټو ډور کمپین خپل جاری ساتلی دی.
د دې حلقې سیاست دې ټایم کې انتهایی ګرم دی، پیچیدم دی. دلته کې دغه حلقه ده چې دې ته د پاکستان پیپل پارټۍ چیرمین بلاول بټو په انتخابي مهم شروع کولو دپاره په خپله دلته قدم ایښی و. خټک باغ زه به ووایم جي دلته نه انجینیر طارق خټک MNM پاتې دی، MPM پاتې دی، اسحاق خټک صاحب دلته نه چیرمین د دې ضلعې بېتاجه باچا پاتې دی. او په دې علاقه کې په سماج کې خلکو سره مړی ژوندی تعلق ډېر لوی تعلق لري. مونږ ویلی شو چې دې ټایم کې په فیلډ کې په مونږ ګرځېدلي نن په دې خټکنامه باندې مونږ ډېر لوی نظر اچولی دی، ملاقاتونه مو کړي دي. په دې حلقه کې پاکستان تحریک انصاف چې کوم امیدوار دی ذوالفقار د زاخیلو نه، نو هغه هم لګیا دی خپل دغه آزاد حیثیت سره، هغه خپلې نښې سره هم موږ تاسو ته وایو، په هغې به خبره کوو. خو موږ وایو جي دلته کې د پاکستان پیپل پارټۍ یو ووټ بینک دی او اسحاق خټک طارق خټک دا خپله یو برادري ده. او تېره ورځ چې کوم دی ګیم وکړو د زاخیلو ساجد صوبایي اسمبلی امیدوار دی د PK88، نو دی هغه ته سیټ پرېښو، هغه په زاخیلو علاقه باندې د پاکستان پیپل پارټۍ حمایت وکړو. پاکستان پیپل پارټۍ دا شمولیتي پریس کانفرنس شوی دی د سردار علي خان په ځای کې. سردار علي خان ځان له یو صوبه ده او ځان له یو ملک دی او ځان له یو دنیا ده چې په دې ضلع په دې حلقه د ملک قومي سیاست کې هغه ډېر لوی نظر لري، اثر لري او جوور حیثیت لري. دا سردار علي خان د پاکستان پیپل پارټۍ چیرمین دغه دست راس هم دی، دغه دیرینه دوست هم پاتې دی. او دلته نه څه وخت کې چې ذوالفقار د بلاول آصف علي زرداري هغه په جیل کې اټک کله کې بندو، نو د دې دا کور د هغې سب آفیس و دلته نه به هر څه تلل، دلته نه ټول خدمت شوی دی، دلته نه هر څه سنبال شوي دي. دغه وجه ده چې د پاکستان پیپل پارټۍ په سیاست باندې د دې سردار علي خان ډېر لوی نظر دی. نو زه خپله دا شمولیتي کانفرنس دا هم یو د علاقه کې یو ډېر لوی سیاسي گیم چینجر لوبه هغه ګڼمه. په زاخیلو طرف ته چې کوم ډېر غټ ووټ بینک پروت دی او ساجد اقبال دغه د سماجي شخصیت دی، ټول عمر بار تیر کړی دی او بارې وخت را تیر کړی دی. د هغې نه پس مونږ دا ویلی شو چې پیپل پارټۍ ته دې طرف ته ډېره لویه پذیرایي میلاو شوه. او د خټکنامه کې د دی خپل یو اثر رسوخ دی، نوم دی. دې سره مقابله کې جي دې کې شک نشته پاکستان تحریک انصاف په میدان کې شته، ډېر غټ ووټ بینک دی ورسره. په 8 فروری که دی خپل ووټ بینک راوباسي نو بیا خو به نتیجې بالکل بدلي. او په هغې به هم خبره کوو چې د هغوی کم کم امیدواران د هغوی څه منصوبه بندي ده، کومې طریقې سره به هغوی پولینګ سټیشن ډیل کوي، کومې طریقې سره به هغوی پرمختګ کوي. خو دلته چې هم مونږ کمپیریزن وکړو نو ورپسې امیدوار چې کم دبنګ او تکړه انداز کې خپل مهم جاري ساتلی دی، غټې غټې جلسې تاسو به یې ګورئ هم په دې شیشه باندې. دا موږ د ځانه نه وایو، نو عوامي نیشنل پارټي ده، عوامي نیشنل پارټۍ میا بابر شاه هغه د دې حلقې نه د سیاسي خاندان چشم و چراغ دی او ډېر مستقل مزاجۍ سره دې حلقه کې هغه ته مفتو کې د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم سیکرټري جنرل دی میا افتخار حسین، نو هغه ورته الله تعالی ورکړی دی. لیډرانو پسې خلک درخواستونه کوي او حلقو ته یې راولي. نو د هغه خوش قسمتي دا ده چې هغه ته لیډر په کور کې میلاو شوی دی. سهار نه ماښامه پورې مرکزي سیکرټري جنرل د هغه په جلسو کې ګرځي. نو دغه یو خوش قسمتي ده، دغه وجه ده چې ډېر غټ ووټ به هغه ته هم پروزي. او دا کومې جلسې چې مونږ ګورو نو رستو نه دی، د ټکراو په صورت کې دی. دغسې د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین چې کوم امیدوار دی د ډاکټر عمران، نو هغه د دې ځای نه MNM پاتې دی، په صوبایي سیټ هم ولاړ دی، په PK89 باندې هم ولاړ دی. راتلونکي وخت کې دی ایډجسټمنټ کوي که نه په دې سیټونو به خپل ووټ
بینک هغه ځان دپاره الي حاصلولو کوشش به کوي که ایډجسټمنټ کېږي دلته راتلونکو وخت کې نو بیا به د نوخار د سیاست دا چې موږ څه وایو دې نقشې باندې به خامخا ډېر لوی اثر غورځېږي او نتایج د دې نه برعکس بیا کېدی شي او که نه ایډجسټمنټ نه کوي او دا صورتحال هم داسې روانې او هره پارټي ځان له سول او فلایټ باندې لګیا وي نو موږ چې څه وایو نو دا زمینی حقیقت دی موږ ته پې ډېرې مطلب دا دی موږ ته چې کوم خبرې رارسي او موږ خلک کوم را باندې تبصرې کوي موږ ویلکم کوو تنقید دی په کله او زړه برداشت کوو او په خنده الو او که څوک بده خبره هم کوي نو الله تعالی دې د هغې مدد وکړي الله تعالی دې خوشحاله کړي او الله تعالی دې ولا ماحول داسې جوړ کړي چې موږ په هغې باندې د بنګ انداز کې خبره وکړو او د هغې د مزاج مطابق وکړو به هر حال زه به خپله حد له ووایم چې زما خانداني طور زما ذهني طور دا ټول نوخار خبر دی چې زه خپل سوچ مې څه دی خپله نظریه مې څه ده خو چونکې د نوخار سره زمونږ یو کمیټمنټ دی او صدای نوشهره دا پلیټفارم دا مونږ متنازعه نشو کونه غواړو نه جوړونه غواړو او دا د نوخار د خلقو یو لویه اساسه ده نو ایماندارۍ سره امانتدارۍ سره دیانتدارۍ سره زمونږ به کوشش دی چې مونږ څه صحیح کوو د خپل عقل او فهم او سوچ مطابق چې هغه د خلکو ته وایو چې صورتحال دا دی نور کارونه د الله دي او الله تعالی چې څه غواړي قادر مطلق ذات دی هغه زړونه بدلی هغه حالات بدلی هغه چې وغواړي نو په کاڼي کې چنجیله رزق ورکوي هغه سات کې موسمونه بدلی هغه سات کې ماحولونه بدلی هغه سخت زړونه هغه نرمی هغه کاڼي زړونه هم نرمی نو دا خبره زمونږ د ټول نوخار دپاره ده دا چې کومې خبرې زما په ذهن کې وي او ما نن ټوله ورځ کې کتلي او په هغې باندې مې غوښتل چې خبره وکړم نوخار پې خبر کړم نو په هغې باندې خبره کوم زمونږ هیڅ چا سره څه داسې دشمني که څه معاهده څه د زړه هغه څه چې یعنې مونږ ولې څه فایده ورکو نه مونږ نوخار د خلقو دپاره چې کم سیاسي ماحول دی سیم ټو سیم چې مونږ یې څه ګورو چې څنګه یې ګورو چې هغه شان د خلکو ته بیان کړو دغه مونږ نن د ټولې مجموعي طور باندې د نوخار سیاسي نقشه کتلې وه ګرانو کتونکو زه بیا لا راځم زه په دې دغه خبره کومه دا پرون چې پلیټونه ویشتې شوي دا ډېر بد کار شوی دی دا د دې نوخار د مشرانو باندې د خلکو دا چې کوم سیاستدانان دي او د یو ریجو پلیټ پسې ذلیلۍ خوارۍ او د یو ریجو یو پلیټ پسې ټوله ورځې کینئ د دوی استحصال کوي د دې وریجو پلیټ باندې یو نوړی پسې تزنئ نو د دغه خلقو دا چې کوم غریبان دي وریجو پسې راغلیو دا استحصال کولو نو د خلقو باندې د خلقو طرف نه په دغه مشرانو په دغه سیاستدانانو دا کاڼي ویشتلو دا سنګباري وه او دا ګنده ټماټر ویشتلو دا ګنداګۍ ویشتلو دا د نفرت اظهارو دا دی نه او پکار دا دی چې د دې په ځای د خلقو له ریلیف ورکړي د خلقو ته راشنې ورکړي پیکیج ورکړي د ټوله ورځې جلسې له راځي او استحصال یې کې بېعزتي کې هغه تزنې د هغه بېعزتي کې یو پلیټ چاولو پسې نو د هغې نه به بیا هغه جلسو کې صورتحال به بیا داسي دا چې څه مو کتل چې پلیټونه یې ویشتل نو زه وایم دا د ټول نوخار مشرانو دپاره المیه ده په جلسو کې د کم از کم د رزق پورې دا خنداګانې نه کوي او چې وسې کېږي نو دغه خلکو له پکار دي چې دغه غریبانو له کورونو ته راشنې یوسي کورونو ته او د دوی خدمت وکړي فی الحال اجازت غواړم د الله په امان